وایي تاسو ته پته ده چې تبدیلي څه ته وایي تبدیلي دا وه چې د عوامو او د خپلو خویندو میندو سړی کمیس پرتوګ وباسي ځکه چې زموږ دا حکومت چې کوم راغلی دی د ټول نه اعلی مهنګایي چې دا په دې حکومت کې راغلی ده موږ غریبانان خلک یو موږ به خپل خودکشي په خپله کوو جی ګرانو کتونکو سره په منګور کې موجود یو د دې د خلکو نه پوښتنې کوو چې آیا هغوی د مهنګایي په حواله سره تاسو څه ویل غواړي زموږ سره دلته کې یو ملګری موجود دی د دوی نه به پوښتنې کوو چې دوی تاسو څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان دا راته وایي چې کوم موجوده دي په پاکستان کې کومه مهنګایي ده د دې په حواله سره به څه ویل غواړي مهنګایي خو ډېره زیاته ده او غریب خلکو د پام دپاره ډېر زیات مشکلات دی کم چې د ګاډو مزدوران دي یا د سیمټو یا د نور وغیره مزدوران دي د هغو د ډېر زیات تکلیف ده او خریداران چې دي تا راته وایي تاسو دلته څه کار کوئ ګاډۍ چلوئ موږ ګاډۍ چلو جی دا راسره یو بابا موجود دی د دوی نه به هم د مهنګایي په حواله سره پوښتنه کوو بھائی جان ټول اول خو د خپله پېژندګلو وکړه شمس الرحمن زما نوم د سعید شریف دا راته وایي چې موجوده دي په پاکستان کې کوم د مهنګایي صورتحال دی د دې په حواله سره به څه ویل غواړئ زه دا ویل غواړم که نه چې د غټو خلکو نه کم قید دي هسې مزاق دې نه کوي د هغو نه د روپۍ والو او د غریبو خلکو سره حمایت وکړي موږ غریب خلک دې نه تنګوي او موږ غریبانان یو موږ ته د اوړه ارزان کړي موږ ته د چیني ارزانه کړي موږ ته د غوړي ارزان کړي موږ ته د بجلۍ بل ارزان کړي یوه خبره کوم چې کم خلک دی او داسې نه اهله دی هغو نه یې فوري طور د هغو نه روپۍ والي سوال دې نه کوي دا سپریم کورټ د سوال نه کوي نیب والا د سوال نه کوي د هغو نه د روپۍ والې خزانې لوټ مار کړي دي موږ غریب خلک دې نه تنګوي چې موږ د غریبانانو خلکو د وړو نرخ دې برابر کړي او که نه موږ به هر څه چې یو موږ غریبانان خلک یو موږ به خپل خودکشي په خپله کوو جی دا وخت سره بل ځوان موجود دی جی ټول اول خو راته خپله پېژندګلو وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم زما زرخان نوم دی زه د امان کوټ کاټېلی اوسېدونکی یم دا راته وایي چې اوټ چاله ورکړی و بھائی جان اوټ خو ما په خپل نظریه باندې په خپل خوښه باندې ورکړی خو پی ټي آی له مینه دی ورکړی د پی ټي آی نو مطمئن یې نه مطمئن وجه دا ده جي چې یو سړی په خپله وعدو باندې په خپلو دغه باندې عبور ونه رسي یوازې چغې وهل یوازې ناره وهل یوازې تبدیلي دا نه ده جي تبدیلي څه ته وایي تاسو ته پته ده چې تبدیلي څه ته وایي تبدیلي دا وه چې د عوامو او د خپلو خویندو میندو سړی کمیس پرتوګ وباسي دا چلو موږ مهنګایي غوښته دا وی چې یاره لکه مطلب دا دی موږ به تبدیلي راولو موږ به د سیاستدان کرپ نه سو دا به موږ د دونه به موږ پیسې راوباسو نن دا یو نیم کال پوره شوی دی څه پیسې دې راوښکړي چې په هغه باندې څه چل شوی دی زه دوی ته وایم چې عمران خان وا تاسو او عمران خان لیډرانو ته تاسو وشرمېږئ تاسو ته شرم پکار دی تاسو چې کومه مهنګایي راوسته تاسو چې کوم د دې خلکو بېعزتي یعنې وکړې دې خلکو تاسو له په نرم باندې په مخلصتوب باندې اوټ درکړی دی موږ ولم په دې بلې پیرې مختصب ورکړی اوس تا ته زده نه شم ویلی چې یاره ما چاله اوټ ورکړی ما تا ته دا ښکاره نه کړه ما له شرم راځي اورې چې زه یم چې ما چاله اوټ ورکړی دی ما خو پکې یو داسې یو مسلمان ونه لیدو تبدیلي ناره دا وه چې د مهنګایي توپانو موږ له تبدیلي ناره دا وه چې موږ یې په وړو پسې ړانده کړو د 600 روپو نه وله د 1000 روپو ته زمونږ تروړه ورسېد تاسو ووایئ مسلمانانو زه دې لیډرانو ته وایم ډالر ته تاسو وګورئ جي د ملک معیشت تباه و برباد شو غوړي چینی غوښه وغیره سیمټ هر څه لړو تباه و برباد شو د خپل قیمتونو نه زه تاسو ته زه دا وایم جي زه دې لیډرانو ته دا میسج ورکوم چې خدا را وشرمېږئ لږ د هغې خپلو کنټینرونه تاسو چې باید عوام سره څه وعدې کولې وشرمېږئ د هغې اوازونو نه چې تاسو وایي چې موږ به پاکستان د کم نه کم زتر کړو تاسو خو د اسمان نه سوچ پاکستان خو اس ډوبو دا خلک خو زغپلی شوي دا خلک خو د پاکستان خلک یتیمانان دي زغپلی شوي دي د 1947 نه وله تر اوسه پورې خلک په بره خېجي دوی په ځمکه کې ننوتي دي زه دې لیډرانو ته دا وایم چې کم سې کم زه دا ته وایم چې دوی وشرمېږي تاسو وشرمېږئ دې خلکو وینې تاسو وڅکلې دې خلکو لو مهرباني تھینک یو ځکه چې زموږ دا حکومت چې کوم راغلی دی د ټول نه اعلی مهنګایي چې دا په دې حکومت کې راغلی ده د غریب ملا چې دا هغې ماته کړې ده د دې حکومت نه زموږ دا توقع نه وه
د دې حکومت نه خو زمونږ د عوامو دا توقع وه چې ولا په نره باندې ووټ ورکړی دی چې دی چې کومه وعدې چې کړي دي کومې خبرې چې کړي دي دا به دی پوره کوي لیکن هغه خبرې هغه سر ته ونه رسولې بس عوام به په روډونو راوتو باندې مجبور شي او دا کوم احتجاجونه چې ملک ته په دې باندې ډېره غټه خساره میلاو شي ځکه د غریب سړي سره بله څه لار نشته بغیر د دې راوتو نه او چې کله دوی راوځي نو د ملک معیشت چې دی به تباهي طرف ته روان شي لکه څنګه چې اوس هم تباهي طرف ته روان دی په یو حکومت کې هم داسې د ملک معیشت چې نه تباه شوی لکه په دې حکومت کې چې د ملک معیشت څونه تباه شو ګرانو کتونکو دا وخت راته یو بل ملګری هم موجود دی بھاجان ټول نور سره خپله پېژندګلوي زمانه خالد خان نوم د منکوټ اوسېدونکی یم دا راته وایي چې موجوده چې کوم مهنګایي صورتحال دی دې ته به کوم نظر ګورئ بالکل مهنګایي خو لکه د حد نه زیاته سیوا شوې ده او ملک او معیشت چې کوم دی د قوم بالکل تباه کړی دی او خصوصا د منګورې سیټي علاقې کم دکانداران دي کم تاجران دي د خو لکه ډېر پریشان حاله دي دا راته وایي چې کوم د تیلو د کوم قیمت دي یا نور د کوم د چې دا سبزي شوه د دې کوم قیمتونه دا وروسته ورځ بړاویږي اله که دا داسې دا تسلسل جاري وساتلی شي نو دې به نتیجه سره وي نو د تیلو سره خو ټوله مهنګایي راشي که نه که هغه سبزي ده که هغه چې کوم دی نو هر نمونه اشیا استعمال څه څیزونه دي که هغه خوردونوش دي نو د هغې سره چې کوم دی نو لکه ډېره زیاته مهنګایي راشي موجوده حکومت ته څه پیغام ورکول غواړئ موجوده حکومت ته خو لکه د پیغام څه داسې دغه نشته ولې چې هغوی چې کوم وعدې کړي وي نو هغوی پوره نه کړي نو دې له موږ څه پیغام ورکړو دي خو هر یو کس چې کوم دی نو خېږي نو لکه وهنې ته ناست دی که نه او کرپشن خامخا په دې حکومت کې ډېر زیات سیوا شوی دی نو یو ډاکو او یو غل انسان له به ته څه پیغام ورکړي ماماجي ټول ناول خاطر خپله پېژندګلو وکړئ جی زما نوم عبداللطیف خان دی د رسوات اوسېدونکی یم دا راته وایي چې موجوده دی په پاکستان کې د مهنګایي کم صورتحال دی هر شی ورځ ته ورځ بړاویږي د تیلو په قیمت کې هم چې کوم دی پرون 5 روپۍ 15 پیسې اضافه راغلې ده د چې په هر شي کې راځي د دې په حواله سره به څه ویل غواړئ یاره چې زه به تاسو ته څه ووایم خو دا ډېره مننه تاسو زموږ خواله راغلی او زموږ خواله راورسېد زموږ تپوس یې وکړو بیا ورپسې مهنګایي چې کومه ده د هغې څه حد نشته په ګنټه پس ورور یو شی ګران شي بیا بل ګران شي بیا بل ګران شي غریب سړی په دې لاره باندې بیا تللی ونه شي د پاسه پې ګاډی هم راتلی شي هر څه پې راتلی شي لکه مهنګایي چې کومه ده نو هغه د حد نه ډېره زیاته سیوا وتېله او بل لاره ګاډۍ والا چې کوم ده نو کیلې میلې یا نور څه نو هغه چې ماښام خرڅې نه شي او بیا په سبا له څښا شي نو خوړ ته یې ګزارې کړي نو مهنګایي دې حد لره ورسېده او د تیلو او د ګیسو او د دې خو څه باس مه کوه نن سبا بل څونه راځي په غریب سړي پسې دا غریب سړي خو سره من وته مهنګایي خو ډېر حالات خراب کړي دي هر سړی چې دی نو په لړزان دی ډېر زیات چې دی نو هر سړی په ساو شوی دی اصل مسله دا چې دلته چې دی نو اوړه ګران شو غوړي ګران شو چای ګران او چیني هر یو سودا چې دی نو ګرانه شو ټوله مسله غریب لراله فیکټریانې چې کوم دي نو هغو خو زور بیا د غریب نه وباسي جی بھاجان دا راته وایي چې موجوده چې کوم د مهنګایي صورتحال دی دې ته به کوم نظر ګورئ بس ګرانی راغلی ده بس خلکو به چې نور کله د 100 روپو اخیستې د 50 ته وسالي چې پاتې شي بیا دغه دي ارتاوه وي جی بالکل د سوادنیو ډاټ کام ګرانو کتونکو نننی کم پروګرام و د منګوره کې د موږ نن پروګرام کو خلک د کم د مهنګایي چې کله یا موجوده کم حکومت دی د هغې نه بیزاره دي او دا هم وایي چې یاره که د مهنګایي د کم صورتحال دی دا که داسې جاري وساتلی شي نو دغه خلک په روډونو ته به راوتو باندې مجبوره شي یقینا هم د پروګرام به تاسو خوښ شئ تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه سمیع الله سمیع اجازت ورکوي الله په امان